ډاکټر عبدالقدیر خان هغه وی ما د ایټم بم په جوړولو کې ډېرې کلیې د اعلی حضرت شاه احمد رضا خان رحمت الله د کتابونو اخیستي چې اعلی حضرت صاحب مظلوم دی غټ ظلم ورسره شوی د هغې وجه دا ده چې اعلی حضرت صاحب خلقو په یو جهت کې اخیستی د وهابیانو پر حد چې وړاول دي او هغې له دوی نوم د اختلافات ورکړی دی دقه رنګه دغه وهابیان اعلی حضرت رضی الله عنه د هغه پیروکار دی په دې شیانو کې ور اخته کړه ورنه بیا به برطانیې هم دغه گویا چې مدح ویله بیا به امریکا هم د اعلی حضرت صاحب مدح ویله بیا به چې کومه دی نو فرانس هم د اعلی حضرت صاحب مدح ویله چې اصل بریلیت دا دی دی زمونږ نه په شا کړي دي او زمونږ سني کله په پټکي مناظره جوړوي کله په اسقاط مناظره جوړوي کله په خیرات مناظره جوړوي دا دی دا سنیان په دې کې اخته کړي دي او حقایق یې پټ کړي دي ما ته وی دا دا د چې د ټول هندوستان دیوبندیانو ته بډې والی دي نو په ده کې زور شاه احمد رضا خان رحمه الله په دې ټولو حضراتو باندې فوقیت لري او هغه اعلی حضرت که اعتراض په مونږ کې مونږ په ابوالعلا مودودي اعتراض که اعتراض په مونږ کې مونږ په ټولو پاکستانیو د قائد اعظم په صورت کې اعتراض ظلم داو شو چې اعلی حضرت سے حیثیت چا په هغه طریقه باندې او نه خودو او جاګرې نه کو عشق محبت اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے چې د بر صغیر پاک و هند په عظیمه خور باندې عظیم شخصیت اعلی حضرت عظیم المرتبت مجدد بیات ماضی الحاج الحافظ الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مبارک کا 1340 ہجری کے چې 25 سفر المظفر د دې دار پانینا دار بقا ته رحلت کړو دغه عظیم شخصیت عظیم کارنامو ته خراج تحسین پیش کول دي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس علم الحدیث کې شاه صاحب رحمت الله علیه یولس کتابونه لیکل په اصول فقه کې شاه صاحب رحمت الله علیه 9 کتابونه لیکل دي په فقه کې په علم فقه کې 150 کتابونه شاه صاحب رحمت الله علیه لیکل دي په علم الفضائل کې شاه صاحب رحمت الله علیه 13 کتابونه لیکل دي په علم المناقب کې 38 کتابونه شاه صاحب رحمت الله علیه لیکل دي 1000 نه ایواو کتابونه شاه صاحب رحمت الله علیه تصنیف کړی دي اتو غنټو کې یو کتاب ولیکو هغه کتاب نامه ده الدولة المکیه بالماده الغیبیه ډیر خلق د اعلی حضرت دا لقب چې دی چې پاره هغه یادېږي په دې اعتراض او دغه اعتراض زمون په پاکستان کې په هغه ځایونو کې هم شو او هغه خلق هم کو چې د هغې سره مناسب نه و او بیا ما په سوشل میډیا باندې وکاته چې په مطاف شریف کې ناس حاجیانو معتمرینو ته تبلیغ کوونکي چې په مکی سے باندې یادېږي د پاکستانی د ډېر زمانې نه هغلته د ریالونو د
حذف کولو د پاره او د هړپ کولو د پاره د وابیت پر چال کوي هغه دا خبره وکړه چې بریلیان خپل مشر ته اعلی حضرت وي او خلفای راشدین او صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغه ته حضرت وي حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم دا پا حضرت علی او د بریلیانو مشر پا اعلی حضرت دا یو داسی موزون اعتراض دے کہ دا عوامو ذہن دے طرف تا تبادر کئی او وی چې دا واقعی نویل پکار دی او بریلیان زیاتی کئی او درجه د خپل مشر چې هغه چته په سوال لسمه صدې په ابتدا یا د دیارلسمه صدې په انتها کې او په خپلو کتابونو کې دغه صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین روایت کړي شوی احادیث بیانې او دیو تا د صحابه کرام رضی الله عنهم دې اوچت کو او مرتبه کې هغه اعلی حضرت وي سره د علم او سره د پوینا اخو معاندي حاسد بي او بعضی دلته په پاکستان کې سره د علم نا چې پاغي نوم به هم شاید چې د وابي نه پروت داغي د خلونم د الفاظ خاطر چونکه تاسو سټوډنټ لایف ته په دې وخت تاسو په دې باندې پوهول ضروري یو خو په طریقه د الزامی جواب بزداوی مچی ټول پاکستانیان محمد علی جناح تا قائد اعظم وي نو قائد اعظم خو محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نو بیا پکار ده چې هر پاکستانی د شرک شکار شي او وای چې دوی خو د محمد علی جناح پاکستان د بانی درجه د پیغمبر علیه السلام نه هم چتر خو په دې طرف باندې معاندین او بغضیان او حسدیان نه دي خدای کم چې بریلیان نه دي پدې کې د یو طبقه او د یو مکتب فکر د مشر هغه ته ابو الاعلى مودودی وایي نو ابو الاعلى معنا که اضافت ته واړي نو د اعلی پلا نو اعلی محمد صلی الله علیه وسلم دی او که صفت موصوفی کی چې اب موصوف کی او اعلی صفت کی نو بے معنی په ظاهر کې نسی کیږي اعلی اب او آدم علیہ السلام نو فما هو جوابکم فهو جوابنا فما چې کوم اعتراض کی هغه پتا باندې وایي او دا خطا سویلی د جزئی نه په جزئی باندې استدلال د کلی نه په جزئی باندې استدلال او د جزئی نه په کلی باندې استدلال او حجج او په دلایل کښتا
نو که داسې جزوي طور اعتراض په ما باندې کې نو زه به جزوي اعتراض بیا په تا باندې هم کوم خو دې ته نه ځو تحقیق ته راځو ځینې څیز داسې وي چې هغه حقیقي ځینې څیز عرفي ځینې څیز شرعي اصطلاحي دا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو شاہ احمد رضا خان فضل بریلوی رضی اللہ عنہ توئی دا دا عرف په بنیاد باندې شي ځینې شی تعلق ساتي د زمانه سره لکه شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ چې هغه ته لوی ځوانوي او هغه وایي چې قدمي هذه علی رقبة كل ولی الله نو د شیخ عبدالقادر جیلانی رضی الله عنه چې ولی الله دی او صحابي نه دی نو هر ولی صحابي نشي کېدی او هر صحابي ولی کېدی شي نو ټول صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین اولیاء نو چې اعلی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله وی زما قدم د هر ولی په گردن پروت ته د دین مراد داغه د زمانی اولیاء دي داغه مراد داغه د رست راتلونکي اولیاء دي او داغه مراد کل د پاره د حصر نه دی چې بس د نبی علیہ السلام د زمانه نه راواخل او تایوم القیامت ټول اولیاء پکې شامل دي اعلی حضرت عظیم البرکت یو کارت اعلی حضرت وی دا د حضرت د تعظیم د پاره استعمالي د جناب په معنا استعمالي د ادب د پاره استعمالي یوازې د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د پاره نه بلکې مو حضرت امام ابو حنیفه هم ویل حضرتان یو قوم دی چې پاغي یادېږي نو حضرتان په پښتو کې موږ د جمع د پاره استعمالو لکه صاحبان چې خلق وي حالانکہ حضرتان صاحبان خود عربی لغت تواړي نو تسنیه معلومیږي دا چې د عرف عمل دخل شتا نو دا د ادب او د احترام لقب دا د عرف سره تعلق ساتي د زمانه سره تعلق ساتي لہذا په دغه زمانه کې په عرف کې د یو ستر شخصیت د پاره حضرت هم استعمالو اعلی حضرت